الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكاملين الواصلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. زما عزتمندو مشرانو کشرانو ورونو خويندو، پرون د تعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم څخه قدر تفصیل د تفسیر روح البیان شریف په ضمن کې ذکر شوی. نن به ان شاء الله العزیز د تسمیه یعنی د بسم الله الرحمن الرحیم څخه قدر تفصیل ستاسو وړاندې بیانوم. الله جل جلاله د حق بیان توفیق نصیب. عزتمندو، بسم الله الرحمن الرحیم د دې یو علمی تفسیر دی او یو تفسیر صوفیانه دی. تفسیر علمی د دې دا دی چې دا تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ډیر صحیح او مقبول قول د متأخرین چې کوم احناف حضرات دي هغوی دا فرمایي چې ان البسمله آیت ليست جزءا من سورة أنزلت للفصل والتبرك بالابتداء كما بدأ بذكرها في كل أمر ذي بال، وهي مفتاح القرآن وأول ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ وأول ما نزل على آدم عليه السلام. دا فرمای چې بسم الله شریف دا یو آیت دی مگر دا د یو سورت جز نه دی چې کینه د یو سورت دا منګه جز وګړو حصہ یې وګړو. دا صرف د دې سورتونو په منځ کې د فرق د پاره نازل شوی او د هر یو کار په ابتدا کې د دې بسم الله شریف نه تبرک حاصله ولې شي. لکه څنګه چې د بسم الله شریف د ذکر سره هم تبرک حاصله ولې شي او بسم الله شریف دا د قرآن عظیم الشان کنجی ده لکه چې افتتاح په دې سره کیږي او دا هغه اوله کلمه ده چې کومه سیدنا آدم علیه السلام وعلى نبینا علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوه. او شان نزول هم د دې دا دی چې کوم مفسرین ذکر کوي چې كانت الكفار يبدأون بأسماء آلهتهم فيقولون بسم الله والعزى، چې د کفارو دا عادت وو
چې د هر کار په شروع په وخت کې به دی د خپل بوتانو نمونه اغست بسم الله والعزا دای غټ غټ بوتانو په دې به ابتدا کول لہذا علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمائی چې فوجب ان يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله عز وجل بالابتداء نبیا یو مومن اهل توحید لا چې هغه د الله جل جلاله واحد لا شریک مني د هغه باندې دا خبره واجب ده چې هغه د هر کار په ابتدا کې د الله جل جلاله د دې نوم مبارک ذکر دا په جبه باندې راولي ځکه چې په داسې کې چرته دا عمل کوي نو د الله جل جلاله نوم به وړاندې راځي او چې کم کار کوي اب مؤخر کیږي نو گویا کې د هر کار نه وړاندې مقدم به د الله جل جلاله دا نوم شي او هغه کار به د دې په وساطت سره سرته رسي همدا وجه ده چې د دې چې کوم فعل له هغه مؤخر محذوف منلی شي کوم نوحات حضرات دي د دې فعل دا مؤخر ذکر کوي یعنی بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمه دا اصل کې متعلق دی اصل کې د دې فعل مؤخر ذکر کیږي چې بسم الله اقرأ یا بسم الله اتلو دا معنا او چې کم تفسیر صوفیانه دی په دې کې هغه دا دی چې مفسرین دا فرمایي چې بسم الله شریف پدې کې د قران عظیم الشان جمله علوم پدې کې پراته دي یعنی الله جل جلاله فرمای چې بی کانا ما کانا و بی یکون ما یکون فوجود العالم بی وليس لغيري وجود حقيقي إلا بالاسم والمجاز وهو معنى قولهم ما نظرت شيئا إلا ورأيت الله فيه أو قبله ومعنى قوله عليه السلام لا تصب الدهر فإن الدهر هو الله صوفی کرام دا فرمائی چې ټول علوم دا د بسم الله شریف په با کې امانت دا پراته وایي چې د بسم الله اصل معنا دا ده چې الله جل جلاله دا سے فرمایي چې بی کان ما کان چې سو زماس د وجه نو وبي يكون ما يكون او چې سو وی اب ما سره او د تمام عالم وجود دا زما په توسط او زمانه غیر د بل چا وجود نشتا او که وجود شتا هغه مجازي وجود دی هغه اسمی وجود دی لا موجود الا الله لا مقصود الا الله لا مطلوب الا الله همدا وجدا یہ حقیقی وجود په کائنات کې هغه د الله جل جلاله
د بل چا وجود نشته کشته دا ټول مجاز دی دا اسمی دی همدا وجه چې صوفیه کرام رحمهم الله تعالی علیهم دا قول چې هغوی دا فرمایي چې ما نظرت شیئا الا ورأیت الله فیه چې مونږ څوک هم نه دی لیدلی مګر د الله جل جلاله جلوم پاغي کېدلی همدا وجه ده چې لږ عمیق نظر سره وکتلی شي نو د دې حدیث شریف معنا هم دا ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصبوا الدهر فإن الدهر هو الله تاسو زمانې ته کنزل مه کوئ ځکه چې همدا زمانه الله په کائنات کې چې کوم وجود دی او دا کوم رنگینی ده دا مظاهر دي او الله جل جلاله وجود دا حقیقی دی ځکه چې په دې هر یو کار کې دا الله جل جلاله فعل کار فرما دی دا الله جل جلاله فعل چې الله جل جلاله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله جل جلاله اراده چې کله یو څه سره متعلق شي نو د هغې څیز وجود راځي چې اراده نه متعلق شوی وجود نه راځي تاسو پوهیږئ په دې خبره باندې همدا وجه ده چې صوفیه کرام د دې خبرې تایید فرمایي او صوفیا په دې اصل باندې هغوی رسېدلي دي دویم نمبر باندې په دې بسم الله شریف کې د الله اسم ذات ذکر دی د دې په باره کې علماء کرام دا فرمایي التاویلات النجمیہ کې چې د الله جل جلاله دا نوم مبارک الله شیخ مؤید الدین جندی قدس سره فرمایي چې اسم اعظم چې د هغې کوم ذکر مشهور شوی دی او د هغې پټول دا په هر چا باندې لازم دي او د هغې ښکاره کول دا حرام دي نو دغه اسم اعظم دا حقیقتا او مانن دا د عالم حقایق د معانیو نه دی او صورتن او لفظن دا د عالم صورت نه دی یعنی الفاظ ځکه چې څومره هم حقایق کمالیه دي دا ټول د دې ټول احادیث چې کوم نوم دی دا حقیقت دی او د دې معنی هغه انسان کامل دی او دا انسان کامل دا په هر زمانه کې موجود وي
او دا قطب الاقطاب او چې کوم امانات الهیه وي د الله جل جلاله چې کوم امانات دي دا غي حامل ګرځي او دغه انسان کامل دا خلیفه وي د الله جل جلاله او د اسم اعظم دا صورت دا د ولی کامل ظاهری صورت نوم ګرځي همدا وجه دا اسم اعظم دا سابقه امتونو باندې حرام ګرځولې شوی د دې علم تر کوم وخت پورې چې حقیقت انسانیه خپل اکمل صورت ته ظاهر شوی نو صرف د دې ظهور دا دغه زمانه کامل قابلیت باندې موقوف هر کله چې د اسم اعظم کوم معنا او صورت دا حضور نبی کریم صاحب تاج والمعراج صاحب الاولاق صلی الله تعالی علیه وسلم د وجود مقدس سره موجود شو نو الله جل جلاله صرف د خپل محبوب سرور کائنات صلی الله تعالی علیه وسلم په صدقه د اسم اعظم علم دا مباح وګرځول دا سی عام نوم مبارک نه دی او نه دا سی عام علم دی د دې خبر وړاندې ذکر شو چې امام رازی رحمه الله فرمایي چې دا خاص معانی وی چې دا تجلی کوي د الله جل جلاله د دربار نه د دې اولیاء کرامو سینو باندې او گاهه بگاهه د دې کم مطابق وی موقع او احوال مطابق وی نو بیا دغه ولی الله دغه کامله هستی دا دغه اسم اعظم پرچار کوي د دې بیان کوي دا عام نوم مبارک نه دی بلکې دا ډیر خاص دی دا د انسان کامل خاصیت انسان کامل الله اکبر انسان کامل دا کامل ولی الله تویلې کی او کامل ولی الله دا د الله جل جلاله دوست او دوست دا د بل دوست نه یو خبره هم پټه نه پاتې کوي ځکه چې د دوست په بل دوست باندې باور او یقین وي دا د اسم اعظم تحقیق دی د اولیاء کرامو په نسبت باندې دریم نمبر باندې الرحمن صفتی نوم دی رحمان دې مصدر رحمت دی او دا په لغت کې رقت ویل کیږي یعنی د زړه نرمي ته ان عطاف یعنی په چا باندې مهرباني کول همدا وجه ده چې معنا د دې دا وګرځیدا چې الله جل جلاله په خپل مخلوق باندې مهربان دی
په دې اعتبار چې الله جل جلاله دوی له رزق ورکوي او د دین آفات او بلیات لري کوي. یعنی ذکر د سبب دی او مراد د دینه مسبب دی. ذکر د قریب دی او مراد نه بعید معنا غستلی شي، استعاره ده. ځکه چې د الله جل جلاله چې څومره هم اسماء دي هغه به اعتبار د نتایج سره دي. ځکه چې د انفعال له الله جل جلاله مبرأ دی، نه الله جل جلاله د متقی د تقوا د وجه نه رزق سیوا کوي او نه یو مجرم داغه د جرم د وجه نه داغي پر رزق کې څه کمی خو نه کوي، بلکې هر چاته الله جل جلاله د خپل مرزه نه رزق ورکوي. الرحیم رحم کوونکې چې کوم سوال ته وکړي شي هغه عنایت کوي. او چې کلم ته سوال وکړي خوشحاليږي، په خلاف د بنی آدم چې داغه نه سوال وکړي شو هغه غضبناک شي. او دا رحمت د الله جل جلاله ذاتی صفات. زکه چې دا رحمت دا په دې معنا سره چې دا د خپل غیر باندې د خیر اراده کول او داغه نه شر دفع کول، او دا اراده دا د ذات صفت دی. دا د چا صفت دی؟ دا د ذات صفت دی. ځکه چې الله جل جلاله که چرته په دې صفت سره موصوف نه و نو دا ټول موجودات نه پیدا کول. هر کله چې الله جل جلاله دا تمام مخلوقات پیدا کو نو موږ ته پته ولګېده چې دا رحمت دا الله جل جلاله ذاتی صفت دی. ځکه چې دا خلق دا په معنا د مخلوق سره، او وجود د ټولو بهتر دی. او په دې کې دا فائدہ ده چې دا رحمت دا د صفات الهیو نه یو صفت ده او دا رحمت یو حقیقت دی. دا په دوه قسمه دی، یو ذاتی دی او یو صفاتی دی. او دا اسماء ذاتی او صفاتی تقاضا دادا چې دا رحمت دی په دوه قسمه وي، او بیا دا وړاندې بیا په دوه قسمه دي، عام او خاص. نو په دې اعتبار سره دا رحمت دا په څلور قسمه شو. نو د دې ډېر انواع جوړیږي چې دا غي مجموعه سلو ته رسیږي. د دې مجموعه هغه سلو ته رسیږي ځکه چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایي چې ان لله 100 رحمت اعطى واحده منها لاهل الدنيا كلها وادخر 99 الى الاخره يرحم بها عباده. دا حدیث شریف ته امام مسلم رحمه الله باب التوبه کې ذکر کړي او ابن ماجه کتاب الزهد کې ذکر کړي باب ما يرجى من رحمت الله يوم القيامه. یوه مبارک فرمایي چې د الله جل جلاله سل رحمت دي
په دې کې صرف یو رحمت د ټول اهل دنیا د پاره دی ورکړی دی او یو کم سل رحمت خپل بندگانو د پاره ساتلی دی پټ او ورځ د قیامت په د دې رحمت ذکر کیږي او رحمت دا عام او خاص ذاتی دا هغه رحمت دی چې دا غي ذکر په بسم الله شریف کې شوی دی په رحمان او رحیم سره نو په دې کې هم دا رحمت رحمانیه دا عام دی ځکه چې دا تمام اشیاء چې څومره هم دا علما او عینا دا ټول ته شامل او دا رحمت رحیمیه دا خاص دی یعنی کدا سی وایو چې دا رحمت دا الله جل جلاله په دنیا کې په ټول باندې کوي ټول انسانانو باندې عام دی ا کافر دی او که مسلمان او دا رحمت رحیمیه دا خاص دی ځکه چې دا دغه رحمت عامه تفصیل دی ځکه چې دا د هر یو عین د تعیین د پاره موجب دی او رحمت عام او خاص صفات یا دا هغه رحمت دی چې هغه د سورۃ فاتحه شریف کې کوم رحمان او رحیم دی دا هغه پدې کې رحمت رحمانیه دا عام دی ځکه چې دا غي کوم فیوزات دي دا په هغه باندې مرتب کیږي او دیم نمبر چې کوم رحمت خاص ته داغي تخصیص داغي د استعداد اصلي مطابق هغه په هر یو عین کې موجود دي او دا دواړه رحمت صفاتیا کوم سورۃ فاتحه کې رحمان او رحیم دی دا رحمت ذاتیه عامه او خاصه تاسو په دې خبره باندې پوه شئ نو دا چې کوم سیدنا علامه اسماعیل حقی رحمه الله لکس قدرې تفصیل ذکر کړو د هغه بیان وشو اوس د بسم الله شریف چې کوم فضائل احادیث طیبه کې ذکر شوی دي د هغه نه یو چند فضائل ذکر کوم استاسو په حضور کې امام دار قطنی رحمه الله فرمایي د سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان جبريل عليه السلام اذا جاءني بالوحي اول ما يلقى علي بسم الله الرحمن الرحيم ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل جبريل امین علیه السلام مبارک چې کلم مال په وحی باندې راغی نو اول چې کومه القاء ما توکا نو هغه د بسم الله الرحمن الرحیم دغه شان ابن ابي حاتم امام حاکم امام بیهقی ابو ذر الحربی او خطیب بغدادی دې ټول د سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا روایت را نقل کړي سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم دی مبارک د نبی رسول الله والسلام نه تاسو وکړه دې مبارک بسم الله شریف مبارک حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې هو اسم من اسماء الله تعالی
وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سوداء العين وبياضها من القرب. چې دا د الله جل جلاله د اسماء نه ده، چې د دې او د الله جل جلاله چې کوم نوم مبارک دی الله اکبر الاکبر، د دې په منځ کې دومره فرق دی لکه څنګه چې د دې سترګې د توروالي او د سپینوالي په منځ کې کم نزدېکت دی دومره فرق، یعنی عین دا فضیلت. امام بخاری رحمه الله د سیدنا جابر رضی الله تعالی عنہ مبارک نه دا روایت را نقل کړي چې اسم الله الاعظم چې د الله جل جلاله کوم اسم اعظم دی هو الله، هغه الله نوم دی، الله نوم مبارک. الا ترى انه في جميع القران يبدأ به قبل كل اسم، ته نه ګورې چې دا ټول قرآن عظیم الشان کې چې ابتدا شوی ده د هر یو اسم هغه د الله نوم مبارک. او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل لما نزلت بسم الله الرحمن الرحیم فرح اهل السماوات من الملائکه واهتز العرش لنزولها ونزل معها 1000 ملك وزادت الملائكه ایمانا وخر كل جان على وجوههم وتحركت الافلاك وظلت لعظمتها الاملاك. الله اکبر. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله بسم الله شریف نازله شوا نو د څومره اسمانونو چې کوم مخلوق دی هغه ټول خوشاله شو او عرش د خوشاله د وجنه اخوزید او دی بسم الله شریف سرا زر فرشتي نازل شو او د فرشتو ایمان نور هم سیوا شو او هر یو جن دا پریوتو خپل مخ باندې پړ مخې پریوتو او په افلاکو کې تحرک راغی اخوزید وظلت لعظمتها الاملاك او دا غي د عظمت د وجنه څومره هم املاک او زایونه او غټول خوځي. دا وجه دا ابن سنی رحمه الله امام دیلمی رحمه الله د سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ مبارک نمبر 1 را نقل کړی دا روایت اذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. چې کله ته یو مشکل کې ورپریوزي نو داسې کلمه وایه چې بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وی الله جل جلاله با د دې کلماتو ویلو په سبب باندې هر قسم بلاګانو او آفاتو نه بستاله امان لري. او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صرف الله عنه 70 باب من أنواع البلايا والحمى والغمى واللمم كذا في الدر المنصور. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمائي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایل چاچه دا بسم الله شریف داسې انداز کی وی چې بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم داسې انداز کی ویلا الله جل جلاله بردنا او یا دروازې دا مختلف اقسام د بلاګانو نه د تکلیفونو نه د دردونو نه
دا لري کی هر قسم مصیبت پته لري د دې دومره لوی فضیلت اس عامه کلمات خوري همدا وجه دا چې امام واحدی رحمه الله د سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما را نقل کړي کہ نزلت بسم الله الرحمن الرحیم فی کل سورۃ هر یو سورت کې بسم الله نازل شي او سیدنا امام دار قطنی رحمه الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک را نقل کړي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم انها ام القرآن ام الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى آیاتها اقرأ تاسو سوره حمد قرأت کوي تاسو داسي وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا ور سره وایي ځکه دا ام القرآن دی ام الكتاب دی سبع المثانی دا هو آیت دی مثانی او دا بسم الله الرحمن الرحیم دار دی یو آیت دی تکشیر دین علاوه شپږ آیت جوړیږي او دې سره چې دا وشي تفسیر اتقان کې علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله دا ذکر ابو شیخ رحمه الله د صفوان ابن سلیم رحمه الله نه نقل کړي یہ فرمایي چې الجن يستعملون بمتاع الانس وثيابهم فمن اخذ منكم ثوبا او وضعه فليقل بسم الله الرحمن الرحيم فان اسم الله تعالى تابع یو مبارک فرمایي چې دا شیطانان دا ستاسو چې کوم متاع دا سودا دا سامانونه دي ستاسو جامې دي دا استعمالي لہذا تاسو کې چې څوک خپل جامې اچوي یا یګدي دا سی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ځکه چې دا الله جل جلاله د نوم د برکت به تاسو ردی د شر نه بچ او سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک نه اوریدلی دي چې فرمایلی خیر الناس و خیر من يمشي على الارض المعلمون بهترین په خلکو کې او بهترین په خلکو کې چې په ځمکه باندې ګرځي المعلمون اغا استادان دي كلما خلق الدين جددوها واعطوهم ولا تشاجروهم ولا تخرجوهم هر کله چې دین معاملې راشي دی هغه کې څه کوي تجدید کوي ایله ورکوي دي سره جګړه مکوي ونه یو باسه د دې عزت وکړي امام وکی رحمه الله د سالبینا غدا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نقل کوي یہ مبارک فرمائی من اراد ان ينجي الله تعالی من الزبانیہ التسعة عشر فلیقرأ بسم الله الرحمن الرحیم سیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې څوک دا اراده لري چې زده دا نور لسو هغه جهنمی فرشتونه په امان شمه دا دا قرات کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم یجعل الله له بكل حرف منها جنة من كل واحده ځکه چې د بسم الله الرحمن الرحیم ټول حروف مشمار لشي نو دا نورلس جوړیږي د دې نورلسو حروف په سبب باندې الله جل جلاله تعالی دغه نورلسو جهنمی فرشتونه بدر له امان درکې او جنت ته بدل پرې باسي دومره لوی فضیلت دغه شان امام دیلمی رحمه الله د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بل روایت را نقل کړي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم كتبت له بكل حرف 4000 حسنه چا چې بسم الله الرحمن الرحیم ولوستل الله جل جلاله بردی په هر یو حرف باندې سلور زر نیکانی ورکي او مهیانه 4000 سیئه او د دنه با سلور زره گناهونه ورانه ولیش ورفع له 4000 درجه او د دنه با سلور زره درجه بلنده ولیش په جنت کې کذا فی الدر المنصور
تفسیر در منصور کې دا ذکر او سیدنا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائے چې قال النبي صلی الله تعالی علیه وسلم لو كانت الاشجار اقلاما محبوب کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چرته دا ټولې ونې دا قلمونه جوړ شي والبحار مدادا او دا ټول سمندرونه دا سیاهي جوړ شي واجتماعت الجن والانس والملائکه او دا ټول جنات او انسانان او فرشتي دا ټول را جمع شي دا یو کتاب باندې وکتبوا معنا بسم الله الرحمن الرحیم او دی شروع شي دا جمله فرشته انسانان څومره چي دی شروع شي او د بسم الله الرحمن الرحیم معنا لیکل شروع کی الف سنه 2000 کاله کچرته دی دا لیکل شروع کی لما قدر والا کتابت 10 غشیرا قضا فی رساله البسمله نو غلسمه برخه بم چې دیونه لیکي دومره موده کې به هم غلسمه برخه د سورته د دې بسم الله شریف هغه معنا ابونه لیکي دومره لوی عظیم فضیلت لري دا شان د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نبل روایت دی اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم چې کله یو مؤمن بنده بسم الله الرحمن الرحیم اولولی قال اهل الجنه لبیک وسعدیک اهل جنت چې کوم جنتیان دي ورته وي چې لبیک وسعدیک منګه استا پدې کلمې باندې لبیک او سعدیک وایو اللهم ان عبدك فلان قال بسم الله الرحمن الرحیم اے الله هغه جنتیان ورته دعا کوي چې اے الله دا بنده ستا دا بسم الله الرحمن الرحیم وای اللهم اخرجه من النار خدای پاک دار دی اور نخلاص کې وادخله جنتک او دا خپل جنت وردنک الله اکبر دا شان حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان قوم یاتون یوم القیامه وهم یقولون بسم الله الرحمن الرحیم ونسقل حسناتهم على سيئاتهم فتقول الامم الاخرى ما ارجح حسناتهم على سيئاتهم په ورځ د قیامت په داسې مؤمنان بندگان راشي چې هغه به بسم الله الرحمن الرحیم وي او داغي نیکیانې باغی ګناهونه باندې ډېری زیاتی یعنی نیکیانې به ډېری دا وړاندې امتونه به وایي چې سواجره چې دي دا نیکیانې په ګناهونو باندې ډېر زیات دي نیک عمل دي پیدا وجه صدا انما ذلك لان ابتداء كلامهم بسم الله الرحمن الرحیم وجب دا بشر دي ابتداء د کلام بم د بسم الله الرحمن الرحیم نوا او دا یا اسماء الله العظام دا الله جل جلاله د لوی نومونو مبارک ندا لو وضعت في كفة ميزان ووضعت السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن في كفة ميزان لرجحت عليها بسم الله الرحمن الرحيم دا دومره لوی عظیم فضل لري چرته دا دغه یو پرلک واچولې شي او د ازمکه وسمانونه په بل پرلک واچولې شي او سچره دی په منځ کې دی هغه پرلا هغه تلا هغه طرف په ډیر زیات درونشي چې کوم کې بسم الله الرحمن الرحیم ذکر دی الله اکبر وقد جعل الله لهذه الامه امنا من كل بناء او د دې امت لپاره خدای او خصوصي فضل دی چې الله جل جلاله دې د ولانه په امان کې ساتي وحرزا من كل شیطان رجیم او د شیطان مردود نه انادا ودواء من كل داء او د هر یو بیماری علاج دی ومن الخسف والحرق والمسح والغرق او د هر قسم د زلزلونه د زمکه چاودنونه د سوځیدونه او د شکل مسخ کېدونه او د غرقېدونه په دې کې امن دی به برکت بسم الله الرحمن الرحیم دا خواص القرآن دا ټول فضایل ذکر کړي او دا شان حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک نے خبر کې دا هم را نقل دي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج شریف په شپه باندې دی مبارک تعالی جل جلاله ټول جنتونه خودله دی مبارک پاغي کې سلور نهرونه وکات یو نهر د وبو دیم د پيو
او دریم نهر د شرابو او څلورم دا د شات. دا نهرونه دوی مبارک وکات. لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي چې فيها انهار من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. د دې څلور نهرونو ذکر الله جل جلاله په سورة محمد شریف کې کوي. قال قلت لجبريل من أين تجيء هذه الأنهار؟ ما جبريل امين عليه السلام نه تپوس وکړه چې دا نهرونه د کوم ځای نه راځي و الى أين تذهب او چېرته روان دي. جبريل امين عليه السلام مبارک راته وې تذهب الى الحوض الكوثر ودا حوض کوثر نه را روان دي لكن لا ادري من أين تجيء لیکن ما ته دا نه د پته چې دا کوم ځای روان دي. فصل الله تعالى يعلمك أو يريك فدعا ربه فجاء ملك فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. جبريل امين عليه السلام ورته عرض وکړ چې یا رسول الله دا خو د حوض کوثر نه را روان دي، خدا راته پته نشته چې دا کوم ځای روان. ته د الله نه سوال وکړه او تا ته علم درکړي به درته وښیي. وایي څه ګورو چې یو فرشته راغله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سلام ولیکم. وی فرمایل یا محمد غمض عینیک فغمضت عینی ثم قال افتح عینیک. یو ما ته وی چې یا رسول الله تاسو خپل سترګې پټې کړئ. سترګې مې پټې کړې بیا راته وی چې تاسو کولو کې چې بیا مې کولو کې فاذا انا عند شجره فرأيت قبة من درة بيضاء. چې کله ما خپل سترګې کولو کې ما ته یو داسې ونه راښکاره شوه چې گویا ما ته هغه د سپین یو ډېر لوی موتی هغه معلوم شو او د هغې یو دروازه هم د سرو زرو وه چې هغه تاله د سرو وه چا ورته لګېدلې ده او دا دومره وسیع وه که چېرته دا ټوله دنیا او دا انسانان او جنات راجمع شي او په دې خبې باندې کښېني نو داسې یو معلومیږي لکه چې په یو غر باندې یو مارغه ناست. ما دا نهرونه هلته وکاته چې هغه د دې قبې لاندې دا بهي. دا نظاره چې کله ما ولیده نو زه راواپس شوم ځکه چې دا قبې د دروازې ته خو تاله وه. فرشتې عرض وکړه چې حضور د دې قبې دننه تاسو ولې نه داخلېږئ؟ نو ما ورته وویل چې زه څنګه داخل شم، دې ته خو تاله لګېدلې ده. هغې فرشتې ورته عرض وکړه چې یا رسول الله کونجي خو تاسو سره ده چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم ده. چې زه رتالي نږدې شوم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بسم الله شریف تلاوت کا چې صرف تلاوت کا تعالی کولا شو. چې کله د دې قبې دننه زه ننوتم نو ما څلور نهرونه د دې قبې د څلورو ستونونو نه دا ولیده او د دې څلور ستنې وي او په څلورو ستنې دا د بسم الله شریف لیکلی شوی و. چې ما په غور سره وکته د اوبو چې کم نهر دی دا د بسم الله شریف د میم نه روان او د پویو چې کم نهر دی دا د اسم ذات الله د ها نه روان او د شرابو چې کم نهر روان دی هغه د رحمان د میم نه روان او د شاتو چې کم نهر دی هغه د رحیم د میم نه روان دی. نو اوس ما ته پته ولګېده چې آیا د دې نهرونو چې کومه منبع ده دا بسم الله شریف ته او دا روان دا حوض کوثر شریف دی. د دې علم جبرئیل امین علیه السلام ته هم نو. الله جل جلاله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تر دې علم نصیب کړ ځکه چې الله جل جلاله باندې خپل حبیب ډېر ګران دی. اولین او د آخرین علوم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک الله جل جلاله ورکړي دي. بیا الله جل جلاله فرمائے اللہ جل جلاله فرمائے یا محمد من ذکرنی بهذه الاسماء من امتک، اے زما محبوبہ
اے محمد کریم صلی الله علیه وسلم چې څوک ما یادی په دې اسماء سره یعنی بسم الله الرحمن الرحیم سره ستاسو امتنا او په خالص زړه سره دا کلمات وای چې بسم الله الرحمن الرحیم سقیته من هذه الانهار الاربعه دقایق الاخبار لیکلي دي چې زب په د دې سلور نهرونو نزس کما دا نعمتونه وزو الله ورکوم دومره لوی انعام به ورله ورکوم او په حدیث شریف کې دا هم راځي چې هغه دعا دا نرد کیږي چې کومه دعا اول کې بسم الله شریف لیکلی وي یعنی بسم الله شریف چې کومه دعا په ابتدا کې ویلې شي هغه دعا نرد کیږي خامخا الله جل جلاله دعا قبلې ځکه چې بسم الله شریف دا ډیر لوی انعام دی او ډیر لوی الله جل جلاله احسانات دی په دی باندې دا وجه دا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انه قال ان عیسی اسلمت امه الى الكتاب عیسی علیہ السلام خپل مور معلم ته ولېږلو نو معلم چې ورته وی چې قل بسم الله الرحمن الرحیم چې داسې وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم نو عیسی علیہ السلام ورته فرمایل وما بسم الله الرحمن الرحیم چې بسم الله صدا نو معلم ورته وی چې ما ته خود دې علم نشتا عیسی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل چې الباء بها الله تعالی دبانا مراد بها الله دا الله جل جلاله بها الله اکبر والسين ثناؤه او د سین نه مراد ثنا دا الله جل جلاله او د میم نه مراد بادشاہی دا الله جل جلاله او والله دا اله دی او الرحمن رحمان الدنيا والرحیم رحیم الاخره دا معنی ورته فرمایي دا وجه چې بعض عارفین اولیاء کاملین فرمایي چې ان جميع ما فی الكتب المتقدمه فی القرآن الكریم وجميعه فی الفاتحه سمرا سماوی کتابونه وړاندې تیر شوی دي دا ټول علوم الله جل جلاله په قرآن مقدس کې ذکر کړی دي او دا ټول د قرآن عظیم الشان چې کوم علوم دي دا په سورته فاتحه کې دي وجميعها في البسمله او دا ټول بیا الله جل جلاله په بسم الله شریف کې ذکر کړی دي او بیا د بسم الله شریف جميع علوم دا لاندې ردی نقطې د بان دا با او دا حقائق او دقایق باندې دا پټه ده گویا کې دا اشاره د نقطې د توحید ده چې توحید په دې باندې د سلوک مدار دی د اهل التفرید دا توحید د دې زمانه د بدبخت توحید نه چې هغه توحید کې صرف د الله جل جلاله منی او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه عیاذا بالله نفی کوي دا توحید تی مراد نه دی ټول عمر چې لا اله الا الله ذکر وکي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره ونوي نو مسلمانېږي نه توحید دا معنا دا چې الله جل جلاله ربوبیت ومني او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت بمني چې کم فضائل او کمالات محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک لور کړی دی هغه تسلیمه با البته مسلمان ګرځيږي دا څنګه چې دا یا الله به منم او یا رسول الله به منم دا بختګی دا دا الله جل جلاله د قهر سپېړې په دې بنده باندې پریوزي الله جل جلاله رته موږ په امان دا توحید طرف ته اشاره ده الله اکبر زکه چې بان المقصود من كل العالم وصول العبد الى الرب زکه چې د دې کائنات او د دې عالم نه اصل مقصد هغه د دې بندا پر رب سره وصال دی او دا با د بسم الله کې چې کومه بار دا با د الساق لپاره
د وصول لپاره ده. ځکه محدثین فرمایي فهي تلصق العبد بجناب الرب، دا وی بندا خپل رب سره دا ملاوي. وذلك کمال المقصود کما ذکره الامام فخر الدین الرازی رحمه الله. امام فخر الدین رازی رحمه الله فرمایي دا مقصد دی، بل څه مقصد نشته چې الله جل جلاله یو بنده نږدې شو، الصاق وشو داغه. دا خو د کائنات مقصود دی، د دې عالم کامل انسان د دې دا مقصد. کوي الله جل جلاله چې کله موسی علیہ السلام مبارک باندې تورات شریف نازل کړ، دا زر سورتونو په هر یو سورت کې زر آیت. نو موسی علیہ السلام مبارک فرمایل یا ربی ومن یطیق قراءة هذا الكتاب، اے ربا دا کتاب بسوک طاقت لري چې دا به وای چې دې کې زر سورت دي او په هر یو سورت کې بیا زر آیت دي او د دې حفظ سوکم حمل او طاقت نشي لرلی. الله جل جلاله ورته فرمای انی انزل کتابا اعظم من هذا، زبر دینم عظیم کتاب چې دا بنازلوما. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې علی یا رب پما باندې زماره قال بل علی خاتم النبیین، نه بلکې انبیاء کرام په سردار باندې بزدا نازلوما. موسی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل چې کیف تقرؤه امته ولهم اعمار قصیره، چې الله دا غي امت په څنګه ردی قرات کوي، غي خو عمرونم ډیر زیات کم دي. الله جل جلاله ورته فرمایي چې زما په آسان کما دا غي ماشومان بهم لولي. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې الله دا وسنګ کی. الله جل جلاله ورته فرمایل چې ما اسمان نه د ځمکې تسل کتاب نازل کړی. یو 50 ما په شیس علیہ السلام باندې، 10 ما په ادریس علیہ السلام مبارک باندې، و 20 علی ابراهیم علیہ السلام او شل په ابراهیم علیہ السلام باندې، و تورات علیک تورات په پتا باندې نازل کړي، زبور په داوود علیہ السلام باندې نازل کړي، انجیل شریف په عیسی علیہ السلام مبارک باندې نازل کړي. وذکرت الکائنات فی هذه الكتب، او ما دا ټول کائنات دا ما په دې کتابونو کې ذکر کړی دی. فاذكر جميع معاني هذه الكتب في كتاب محمد صلی الله علیه وسلم، او دغه تمامو کتابونو چې کوم معانی دي دا به زه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې خپل حبیب باندې چې کوم کتاب بنازل کوما هغه کې به راجم او دا ټول به راجم کوما اجمع كله في 114 سوره، دا به یو سلو سورلو سورتونو کې زراجم کوم. واجلو هذه السور في 30 جزءا، او دا به زه 10 اجزاو کې را نازلو مدیر سپاره. والاجزاء في 7 اسباع، او دا اجزاء دا په وود وو کې، او معنا د دې اسباع صدا فی 7 آیات الفاتحه، وود وو کې، او دا ټول به بیا ز په وو آیاتونو کې نازلو ما د سوره فاتحه. ثم معانیها فی 7 احرف، بیا دا غي چې کوم معنی دی هغه به وو حروف کې نازلو ما، وهي بسم الله، هغه په بسم الله شریف کې دا ټول علوم مفرد. ثم ذلك كله في الالف، او دا ټول بیا په الف کې، الف لام میم ادي کې به را نازلو ما. بیا به افتتاح د سوره بقره کوه، نو بیا به دا ویم چې الف لام میم. یعنی دا هغه تذکره ده چې الله جل جلاله فرمایله د قران عظیم الشان جمله علوم
دا به ټول په سورة فاتحه شریف کې او د سورة فاتحه شریف ټول علوم به بسم الله شریف کې او د بسم الله شریف چې کوم ټول علوم دي دا په با کې او د با چې کوم علوم دي هغه به دی نقطه کې او دا نقطه دا د توحید نقطه ده. الله اکبر. د بسم الله شریف چې کوم انوارات دي او کم کمالات دي هغه ډیر زیات د هغې احساس مشکله ده. همدا وجه ده چې سیدنا وهب ابن منبه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الله جل جلاله دې کلماتو له یو سلطنت ورکړی چې د دې نه علاوه بل نه دی ورکړی. په دې بسم الله شریف باندې طهارت په اختتام ته رسیږي. وبها تحل ذبیحات څومره ذبیحې دي حلالي دي په دې باندې حلاليږي. وبها یمنع الشیطان عن الدعوات څومره دعاګانې دي هغه قبليږي او شیطان په دې سره منې کیږي. او که خوراک څښاک دی چې بسم الله شریف وویلی شي شیطان تختی. او که چرته یو قایل په صدق کې زړه سره بسم الله شریف ووی او سمندر ته ننوځي دا به هیڅ کلم غرق نشي اگر که دا ورته داخل شي اور به نه سوځي. ولو دخل بین الحیات ولا قارب لا تلدغه. او کمارانو لمانانو کې ورنوځي بسم الله شریف ووی دغه به ونه چیچي. او که چرته دا بسم الله شریف د یو مؤمن سړي په قبر سر ته وویلی شي یرفع عنه العذاب الله جل جلاله به د هغه نه عذاب ورته د دې په برکت سره. الله اکبر. همدا وجه دا چې سیدنا عیسی علیه السلام په یو قبر باندې تېرېدو نو ویې کته چې فرشتې لګیا دي او د هغه مړي د عذاب ورکوي. یعذبون میتا فلما عاد من سیاحتهم چونکه عیسی علیه السلام به سیاحت کوه چې کله سیاحت نه را واپس شو په دغه قبر باندې راغی او دغلته منځو کو دعا یې وکړه. الله جل جلاله وحی راولېږله چې عیسی علیه السلام وی دا ډېر ګناهګار بنده و زما په عذاب کې دی گرفتار و دې مړو وقد ترک امراتن قبله خو یې د داسې یو زنانه خپله پرېښې وه چې هغه حامله وه په ګېډه باندې وه. د مرګ نه پس هغه بچی وزېږولو تربیت یې وکړو حتی کبره چې هغه غټ شو. فسلمته الی المعلم یو استاد ته یې وسپارلو. فلقنه المعلم بسم الله الرحمن الرحیم چې کله ورته استاد دا تلقین وکړو چې ووایه ای بچیا بسم الله الرحمن الرحیم. فاستحییت من عبدی ان اعذبه فی بطن الارض ما له حیا راغه زما د بندنه چې زه د دې ځمکې په ګېډه کې دله عذاب ورکوم. وولده یذکر اسمی علی ظهرها او د هغه بچی دی د ځمکې په سر باندې زما نوم اخلي نو ما له دې نه حیا راځي چې دله زه عذاب ورکما. الله اکبر. الله جل جلاله څومره مهربان دی. الله جل جلاله دی د بسم الله شریف دغه فضائل باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. لکه چې څومره هم اولیاء کرام دي د دې ځان لا باطنی فواید هم دي ان شاء الله هغه به یو مجلس کې بیا مستقل عنوان سره ذکر کوم. زمونږ د دې زمانې چې کوم اولیاء کرام دي هغوی عمل کو کتلی شي هغوی په دې احادیثو باندې عمل کړی دی. زمانګ شیخ طریقت سیدنا قطب العارفین شمس الفقراء سلطان معرفت حضرت سیدنا رحمت کریم بابا جی سے رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعتا تمام ژوند د قرآن او حدیث د خدمت باندې تیر شوی دی.
او د هغوی د ژوند هر یو لحظه د قرآن او حدیث پرنا او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق تیر شوی او دا خبره مرشد پاک ما تخپل کړي وا حالکه هغه ته عذر هم و د ګرځېدو باوجود د دین څوک هم دا نشي ثابتولې چې ما د شریعت ذرا برابر هم نافرمانی کړې وي الله جل جلاله دغه فیوز او برکات سره موږ شامل حال کی او دغه اولیاء کرام ته کدا معرفت میلاو دی دا په دغه مستحبات باندې د عمل باندې میلاو دا مستحبات نن سبا دی د فتنو دور کې د خلک ډیر پسپک نگاه باندې ګوري خو یاد ساتي دا ولایت ملاوی کوم په دې مستحبات باندې د عمل سره دغه شان د خیشکو سیدنا نور الرحمن باباجی صاحب قادری رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا هغه مبارک سره هم زما ناس توا دا وی بچ کم یو عمل وو دا غین وړاندې بسم الله الرحمن الرحیم وای هر یو کار باندې او وجه دا و چې دا غي نظر په دې قران او حدیث باندې هر یو کار په ابتدا کې کچرته بسم الله الرحمن الرحیم ویل شي الله جل جلاله به دغه کار سر ته رسي الله جل جلاله خپل بندگانو باندې ډیر مهربان دي دغه اولیاء کرام ته مونږ ګورو چې دی له دا مقام ملاو شوی دی عظمت ملاو شوی دی دا د الله جل جلاله په دې کتاب باندې په عمل باندې ملاو شوی لفظي زبان خرچی نه ده قرآن او حدیث باندې عمل اصل سیز دا دی ځکه دا هم حدیث شریف دی چې من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم چې کم یو مؤمن مندا په هغه علم باندې عمل وکړو خپل علم باندې د عمل وکړو الله جل جلاله ورله هغه علوم ورکی چې د کم علم د توړاندې نه لکه چې څومره اولیاء کرام دي امام شافعی رحمه الله مبارک هم دا فرمایي او مولا علی قاری رحمه الله د مرقات په مقدمه کې دا خبره ذکر کړې ده متخذ الله وليا جاهلا الله جل جلاله چرتم یو ولی له ولایت ورکړی دی دا جاهل نه دی ورکړی ولو جعله لعلمه او کچرته داسې یو سړی له علم معرفت او ولایت ورکړی چې هغه ته علم نه د ټول نه ولایت نه وړاندې ورله الله جل جلاله علم ورکړي هغه ته مونږه ما درزاد ولی وای ولو جعله لعلمه چرته دا سړی ته الله جل جلاله اراده وشي هغه الله جل جلاله اول د علم دولت علم باندې آراسته کی چرته هم چرته یو جاهل وی او ځان ته د پیره داوو کی ولایت داوو کی علم نه کړي قران او حدیث خلاف روان دي دا د شیطان مسخره ده شیطان دا په خپل تار باندې غړی را غړی او د شریعت نوم بدنامي د ولایت نوم بدنامي الله جل جلاله دې داسې خلق د هدایت نصیب او دغه کاملین او واصلین اولیاء کرامو ولمن کې د خدای پاک منګه ورلې کی او ردی په محبت باندې الله جل جلاله زمونږه خاتمه نصیب کی واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین